نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عزیزانو امام پجمع ولاړ دے او لاړو رکوع ته مقتدی بهر نه راغی نو دی به څه کوي نو دی به فوراً نیت وتړي که په خولې باندې نیت وتړلو بیا صحیح ده خو اصل کې زړه نیت دی ماسپخین یا د جمعې لمانځه ته را روان دی د زړه نیت هم کافي دی ځینې کسان په دې وخت باندې هغه نیت په مشکلاتو کې ګیري ما زړه کې دې دا راغلی چې زه د جمعې لمونځ کوم بس وشو نو الله اکبر دې وکړي لاس دې وتړي لومړنی الله اکبر به په ولاړې ختم کړي اوس که دته یقین وي چې دونه امام وخت تېروي چې زه سبحانک اللهم ویلی شم نو ودې وایي او که یقین یې دا وي چې سبحانک اللهم نشم ویلی نو فوراً دی بیا رکوع ته لاړ شي خو یاد وساتئ لومړنی الله اکبر به په ولاړې ختموي په روانې نو الله اکبر خه خبره ده لاس ته وتړي که نه وتړل څه پروا نشته خو الله اکبر به لومړنی په ولاړې وکړي بیا چې رکوع ته دی ځي پهلې دی رکوع ته روان دی دا امام راوچتېږي نو دلته دې سوچ کوي که د لاس ګونډو ته ورسېدل او امام داسې حالت کې یاو چې ګونډو پورې لاس رسېدل او امام نور را اوچت شو امام په دې وخت کې را اوچت شو نو دا رکوع شوی دی خو شرط دا دی چې په دې وخت کې به دی سبحان ربی العظیم هومره پکې حصارېږي رکوع کې د الله اکبر په ولاړې وکړو دویم الله اکبر ته رکوع ته ښکته کېدو لاس یې یا ګونډو باندې کلک نیولې نه دي خو لاس یې ګونډو ته ورسېدل امام هم را روانېدو خو لاس یې یا ګونډو پورې شته نو د رکوع مونده که دا رکات یې هم مونده که خو یوه موده به حصارېږي امام دې تلی وي دی به سبحان ربی العظیم هومره حصارېږي بیا رکوع مونده که اکه فوراً را اوچت شو بیا رکوع نه ده موندلی ولې چې یوه تسبیح هومره به په رکوع کې دی حصارېږي الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته لمانځه صحیح طریقې سره زده کولو توفیق